أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. یعنی درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورۃ یوسف پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 2 آیات نمبر 19 و 20 دو آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. د حضرت یوسف علیه السلام چې نو هغه قصه روانه وه. نو دینه مخکې تیر شولو چې کله یوسف علیه السلام د کوی ته واچولو او بیا دوی د هغه ځای نه روان شولو لاړلو. نو چې کله پلار ته لاړل نو بیا یې هلته دروغ جوړ کول چې پلاره مونږ خو چې نو هغه د ځان سره بولو، مونږ د منډې په نو مقابله کوله او یوسف علیه السلام مونږ د خوراک څښاک خواته کېنولو. د دورانیه کې چې نو هغه شرم مخرالو او د هغه یې وخوړلو. نو حضرت یعقوب علیه السلام فصبر جمیل دا تاسو ځان نه خپل خود ساخته چې نو خبره جوړه کړې ده، بس زه به صبر کوم، الله رب العزت نه به مدد چې نو هغه غواړم. نو اوس دې آیات کې الله جل جلاله وایي کله چې دغه وشو نو هغې سره موږ ویلي ولو چې د دې مشرې ورور یهوده چې دی نو هغه به راتلو او دوی له به یې خوراک او څښاک چې دی نو هغه به یې راوړلو. نو کله چې درېیمه ورځ شوله نو چې ده خوراک راوړل نو وکتلې نو کوی کې یوسف علیه السلام نه. اوس الله جل جلاله چې څه غواړي نو هغه الله رب العزت کوي. یا خو انسان دی چې بیا کله وایي دا اتفاقي مسله ده، کله وایي دا حادثه پیښه شوله، دا هسې اتفاقي طور باندې وشو. نه، الله جل جلاله د مخکې نه یو قانون او نظام جوړ کړی، الله پاک په هغې قانون او نظام تحت چې دی نو هغه چلی او الله پاک خپل قدرت کرشمې چې دی نو هغه ښي. حضرات چې نو هغه تفاسیرو کې لیکلي دي، وایي چې نو هغه د شام نه یوه قبیله را روانه وه او مصر ته تلله. نو چې کله د شام نه دا قبیله روان او مصر ته تله نو دوی نه لار خطا شوه. نو لار چې کله خطا شوه نو دوی د کنعان په دغه ځنګل په دغې طرف باندې چې نو هغه را روان شول. نو دوی په دې ځنګل کې چې راغلل نو دغه ځای سره ستړي شولو. نو دوی وی چېرته چې نو هغه کویی د هغې چې د هغې خواته پړاو وغورځو او پاتې شو دمه وکړو. نو اوس د دوی نه لاره خطا کېدل دا اتفاقي خبره نه وه، دا ما او تا ته انسان ته چې نو هغه اتفاقي خبره ښکاري، دا خو د الله جل جلاله هغه قدرت کامله و چې د کمې الله پاک فیصله کړې وه چې یوسف علیه السلام به د دې بنو نه، د دې چې نو تکلیفونو نه، د دې غلامیت د حیثیت نه، د ټولو نه به وځي او د مصر چې نو هغه بادشاه به جوړېږي. نو د هغې دپاره الله رب العزت چې نو هغه ترتیب برابرولو. نو دوی چې کله دغه قافله راله نو د قافلې خپل هغه کسو کم چې اوبه راوړي نو هغه ته وارد ویلی کېږي. نو دوی چې نو هغې ولیږلو د اوبو دپاره او دوی چې نو قافلې نه مخکې چې دا کم کسان نواز روان وي نو دوی ته دغه وارد وي. نو دوی مخکې ته چې نو هغه د اوبو وغیره د ځای د دې هر څه انتظام کوي. نو چې کله دغه قافله چې کوی سره هلتې پړاو وغورځو فارسلوا واردهم نو دوی خپل اوبو راوړونکي چې نو هغې ولیږلو فادلا دلوهم. ادلا ویلی کېږي کوی ته چې دی نو هغه بوقه ځوړندول. نو ده چې څنګه کوی ته خواته لاړو او د اوبو دپاره بوقۍ چې دی نو هغې ښکته ځوړنده کړله. نو یوسف علیه السلام چې وکتل رسۍ راله بوقه راله نو یوسف علیه السلام یې چې دا د الله پاک د طرف نه مدد رالو. نو یوسف علیه السلام د هغې رسۍ پورې چې نو هغه ونښتو، د هغې چې نو هغې نه یې لاس چاپېره کړلو، په هغې باندې دوی چې ببره شور کو دوی وی چې اوبو نه بوقه ډکه شوله. نو په هغې سره یې وکتل یوسف علیه السلام راوختلو. نو چې څنګه دی نو هغه د دقې کس پې نظر ولګېدو
تفاسیرو کې دا غر نوم لیکلی دی مالک بن زعر. نو دی مالک بن زعر دی چې نو هغه په څنګه نظر ولګېدلو نو د وی یا بشرا هذا غلام ای زیر چې نو هغه دا خو نو هغه سره غلام یو ښکلی هلک دی و اصروه مزاعه. نو کله چې لاول دی دغه یوسف علیه السلام ولدو دغه حسن ولیدو نو دغه اواز به ساخته د خولې نه وختلو او بیا د دغه نه وروستو چې وایي کتل نو دا خو د مفتو ډېر لوی مال دی نو اوس د دې اظهار چې نو چاته نشم کولی و اصروه بضاعه. نو دی بیا پټ کړلو د تجارت چې نو هغه مال یې وګڼلو او ځان سره یې پټ کړلو د پاره د دې چې نولې قافلې والا چې نو هغه زما سره په دې کې شریک نشي. والله علیم بما یعملون. الله رب العزت چې هغه خپوا دی په هغه څه باندې چې کم دی کوي. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده. الله وی دوی خرڅ کړلو چې نو هغه په پیسو قیمت باندې چې نو بخسن په لږ دراهم په درهمونو معدوده شمرل شوی باندې. اوس دلته چې نو هغه شروه بثمن بخس دی کې ضمیر چاته راځي دی نو دوه تفسیره پکې دي. یو تفسیر پکې دا دی چې د کم کس دا بوقخ کته کړه او بیر او باسل او یوسف علیه السلام راوخې جوړلو نو دغه کسانو چې نو هغه دور دا نه کولو مونږ تاسو په مفتو کې میلاو شي مالی غنیمت دی بس چې پسو هم خرج شو نو مونږ به یې نو ځان له خرج کو. دویم چې نو هغه قول دا دی چې په دې کې ضمیر د یوسف علیه السلام رونو ته راځي دی او دا تفسیر چې نو هغه زیات برابر راځي. نو وس د یوسف علیه السلام رونو څنګه چې مونږ وی یهودا بدله خوراک سکاک راوړو نو چې کله درېیم ورځ باندې هغه رالو یوسف علیه السلام کوی کې نو نو هغه لاړو خپل نور رونو ته وی دغه شانتي یوسف علیه السلام چا د کوی نه وباسل د کوی نه وتل دی خو اوس راځي چې تفتیش وکړو اسنه چرته پلار خواله راشي او زمونږ دا ټوله خبره واقع وته بیان کی. نو دی چې رال قتل نو هلته قافله وه دی چې نو پړاو غورځول د قافلې نو د هغوی سره یې وکتو چې وایي کتلو نو یوسف علیه السلام د هغوی سره نو دی زر راونیولو او دمکاو یې کړلو وی وهلو ګورې که تا چې نه نو هغه داسې ووې موږ چې کومه خبره کوو د دې خلاف تا وکړلو نو خیر به دې نه یوسف علیه السلام چونکې وړوکی هم او مخکې موږ ویلو 11 کاله یا 9 کاله یا 14 کاله مختلف روایتونه ول نو یوسف علیه السلام مې خازو به غږ نه کوم نو دو ورته چې دا زمونږ غلام دی العیاذ بالله او دې زمونږ نه را تښتېدلی دی نو اوس نو هغه ورته چې ستاسو غلام دی او ستاسو نه را تښتېدلی جو خپل غلام واخلئ ځکه د هغو ویرېدل هسې نه چې دوی را باندې اوس د غلا چې نه نو هغه نوم ولګئ الزام ولګئ نو دوی ورته وی نه اوس دی چې نو هغه العیاذ بالله زمونږ په نسب باندې دی خاین دی ځکه دی زمونږ نه تښتېدلو نو مونږ دی اخلو نه بس تاسو چې په زمونږ نه په 100 روپۍ اخلئ نو په هغې رانه واخلئ. نو دوی چې نو هغه په شمار په یو سوچ نو هغه درهمون تفاسیرو کې راځي چې نو په هغه وخت کې د عربو د هغوی دستور دا چې کم به ډېر شیز نو د هغه به یې په وزن باندې ورکولو او چې کم به لږ شیزو نو هغه د 40 درهمو نه به په کمه باندې ولو نو هغه به بیا د درهم دغه به شمارلې په پیسو په اشمار باندې به ورکولو. نو الله وایي چې نو بثمن بخس دراهم معدوده نو دوی د یوسف علیه السلام قیمت بالکل کم ولګولو په 20 درهم چې نو هغه یوسف علیه السلام په دغه قافلې والا باندې خرڅ کولو چې د زمونږ سره دوکه کړې وه د موږ نه را تښتېدلی وسې موږ نالو د ستاسو په 20 درهم شولو او 2 روپۍ 2 درهم چې دی نو هغه هر یو ورور واغستل او دی خرڅ کولو. وشروه بثمن بخس نو بخس دا ویلی کېږي حرام بالته بخس ویلی کېږي چې نو هغه لږ مالته بخس ویلی کېږي چې نو هغه نقصان ده مالته درې واړه معنی چې دی نو هغې برابرېږي په لږو روپو یې ورکړو نو ما تاسو ته په 20 درهم یې ورکړلو بخس په حرامو پیسو یې ورکړلو ځکه د مسلمان آزاد مسلمان خرڅول دا چې نو هغه حرام دي دوی چې نو هغه یوسف علیه السلام د الله پیغمبر چې نو هغه یې خرڅ کړلو نقصان دی دوی چې نو هغه خپل نقصان په دې باندې وکړو نو مختلف معنو باندې دغه راځي نو د دې وجې نه ویلی کېږي بثمن بخس دراهم معدوده د شمرل شوي 100 روپو باندې ورکړلو وکانو فیه من الزاهدین او دوی نه ول چې نو هغه د یوسف علیه السلام په باره کې نو رغبت کوونکي
اوس دی چې نو هغه په دې پیسو کې په دې کې سدي خاص رغبت چې نو هغه نه ساتلو ولی نه ساتلو نو د دې مقصود پیسې نه وي د دې مقصود خداو چې یوسف علیه السلام د پلار د مخې نه نو هغه پناشي نو د دې وجنه د پیسو دغه ته نه قتل بس په لګو باندې چې نو هغه ورکو زاهدین دا د زاهد جمع ده او زاهد د زهد نه دی او زهد ویلې کېږي دنیا په شس کې بے رغبتي اختیار ولوته نو وکانو فيه من الزاهدین دی پدې کې چې نو هغه یوسف علیه السلام بارکی دی بے رغبتي اختیار ولا دی د پیسو سره هم څه غرض نو خو صرف دا مقصد یو چې دا قافلې والده واخلي او د دې ځینې وباسي او د یعقوب علیه السلام د سترګو نه چې نو هغه پناشي الله رب العزت دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي وجاءت اوراق لسیارة یو قافله فارسلوا پس دوی ولی گلو واردهم اخپل ابو راوڑن کی فادلا پس دا اغرزول زورن دیکڑل دلوه اخپل بوقا قالن اویل یا بشرا ای زیر دے هازا غلام دا خو یو حلق دے و اثر روح او دی پڑکڑو بزاعتن چینو دا تجارت مالی اگڑلو واللہ اللہ پاک علیم خپوا دے بما پا آغس یعملون چو دی کول و شروح او دی خرس کڑلو دے بسمن بخصن پا قیمت لگ سرا پیسو لگ سرا دراہم پسو درہمو معدود اشمرل شوی وکانو اول دی پیه پاغ بارک من الزاهدین بیزارا بی رغبتا